هغه عمر چې د په اسلام فرشتي په اسمانو کښې خوشحالي منو کړې هغه عمر چې په نیمه ایم ځکه یې حکومت کړی دی د عدل د انصاف چرچې وي هغه عمر چې د خپل زوی په مقابله کښې یوه یهودي ته یا د غلام زوی ته انصاف ورکړی دی هغه عمر چې د اسلام د پوره حضرت محمد مصطفی دعا کړې دي هغه عمر چې د علم د پوره رسول الله دعا کړې دي او هغه عمر چې د په جرأت په شجاعت په بهادرۍ تاریخ ډاک دی هغه عمر چې د اسلام مختلف بلاد یې فتح کړي دي د ده په حواله روایت شردریمي څلور داسې ښیونه دي داسې صفتونه دي داسې کیسې دي چې په چا کښې نشته اول خدا چې کله د بدر قیدونې ونیول ټولې رایې دا وه چې دا خلوص کړي حضرت عمر رضی الله عنه ورته وفرمیل چې دغې اوساري نه کاټ کړي الله خوښه دا وه خو چونکې صحابه رسول الله د هغې معاوضه وخوسته د هغې د معافۍ اعلان یې وکړ دوم هغه په بل ځای کښې د پردي حکم چې ده بیانوه نو دته څوک یې رسول الله بیبیونو ته یې د پردي امر وکړه هغې په جواب کښې زینب رضی الله عنها ورته وفرمیل چې وخت یې د میش په کور کښې نازلېږي د پردي کیسې طرزه کوئ الله جل شانه وخت یې نازله کړه چې دا د عمر غله خبره یې مو خوښه ده چې کله یې زړونه توس شاته وروځې خبرې کې من ورای الحجاب بیا یې د کور د دروازې تر څټ کې په جوات مخمه وروځې او درمه هغه چې عمر د اسلام د پوره رسول الله دا وغوښتي دي چې یا الله ته ابو جهل یا عمر ته اسلام ویل کې بل بدنصیبه یې په تیر شه عمر باخر خو ازالې دی چې چا یوړی یې چې هغې دا بیا نه وي چې په زور او نه په سیولې دی چې تقدیر دی کله ولیکي بیا اسلام بیا هدایت بیا ایمان بیا تقوا درته حاصلېږي او بله خبره ده څلورم صفت یې دا وه چې دوه اول خلیفه جوړېده د ده رایې د ابوبکر صدیق وه فیصله هم د ابوبکر صدیق په حواله وشوه په باره کښې وشوه یو سوال یې ته پورته کېږي چې یاره خو دا خیمیش ایمان ده عقیدام دو چې په ټولې نبیونو کښې لکه رسول الله د ډېر فضیلت والا دی او په ټولې صحابه کښې ابوبکر صدیق د غټې مرتبې والا دی بیا دا چې کتب لیکي چې دا صفتونه دي چې دا عمري کوم صفتونه دي دا په بل چا کښې نشته دا خو بیا د حضرت عمر فضیلت په ابوبکر صدیق نه ډېر شی موږ خو عقیده دا دو چې په فضایلو کښې ابوبکر صدیق د اعلی مرتبې والا دی نو یې دی جواب یې دا ورکړی دی چې دا فضیلت جزئی دی دا جزئی فضیلت ټیک دی کله کله ورداس وي چې په یوه نیم سړي کښې داسې صفات وي چې په بل چا کښې نه وي او په بل سړي کښې سل صفاتي نه وي آیا سل صفاتي ولا خو خدا بهتر دی خو یو صفات ونه وي چې په یوه نیم سړي کښې وي ونه وي پکښې نو دا فضیلت جزئی دی په فضیلت جزئی د وجې نه دا اعتراض بجا نه دی دا بېجا دی وایي دغې نه دا ثابتېږي چې دا هغه عمر وه چې د رسول الله په قتل پسې ګرځېده تیره یې ښکاره شوه اوله چې نه مو ولیده زه په ده پسې ګرځم لیر یې ورته مخالفه زیم یې ورته مخالف آپ په کورینه کښې قرآن یې په پسې ورنوځي وال ټاکول کوي قرآن ځنې غوړي لیر ته یې دره جرت طلا ورکوي چې پلوره تل یا دغې په معیار پیرانه یې ورته پټ نه یې ولامبېږه غسل وکړه پوکه ځون بیا دا مقدس کلام ته تل وسورې هغې ته مطلب ایلیجیبل نه یې بیا چې کله الله هدایت ورته کوه بیا داسې عمر جوړ شه خوش پیغمبر په خپله فرمایي چې ترمونه د ورځ ته که چاته نبوت میلاوېدلی او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او هغه عمر چې دی چې درې فرات په کناره که چیرې سپای مړ شي
لعمر مسئول عنه عمر تو خامخا د دنه پښتنه شي چې د تو بادشاهي وه تو په بادشاهي کښې درې فرات په کناره سپای د تندې مړېده ویلې تو یې دغې ځناورې غم او فکر نه و کړی الله جل شانه د په میشه انصاف او عدل روالي نن مسلمون دنیا باندې یو ظلم دی بادشاهي کیږي خو مسلمون وینې په زور کیږي مسلمون د عزتي په خرڅول شي مسلمون سره بې انصافۍ کولې په بنیاد شي مذهب مذاق وړل کیږي دین نه ټوکه جوړه دو او د دینداري حال کې ټوکه ټکاله هغې استهزا شي هغې ته په ګیرې وي نظر کتلی شي او مسلمون د دغې وجې نه غرق برق بربودي کافر محتاج دي چې دینی اصل مقصد نه دی ګڼلی غربت ته وي فقر ته وي مسکنت ته وي دین عزتمند دی اعزاء فی الجاهلیه و اعزاء فی الاسلام څرنګه الفاظ درېمې چې کوم خلک په جاهلیت کښې عزتمن وي اسلام خو خود عزت ورکوي حضور صلی الله علیه وسلم هغې خلک ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې هستې چې آپ په کفر نه روغلل په چار دا وه چې مخ شې زوړه مسلمونو ته ډېر عزت وی نبي علیه السلام داسې وي چې هغې د پوره چک شوی دی هغې ته یې اکرام او عزت ورکړی دی ځکه چې اسلام د مذهب اسلام د شریعت د احکام الهي د سوترې د وجې نه چا عزت نه کمیږي خو زه تو یې چې دوې روپۍ وګټي او بانډ ټن لیبرل یهود مغرب دغې لوبه ده دغې ژنم په مخ اړولې دو خو نتیجه په دا دنیو څه دو هر زوی شی مسلمانو ذلیل دی هر زوی شی مسلمانو بربود دی هر زوی شی کوڼی د مسلمانو په سر لګي په دو میاشتو شکر ادا کوي 1000 بارو شکر ادا کوي چې الله تو شکر گزاري چې مسلمان د پیدویی د نعمت ته میشتارو دی کنن میش کافر وای میشته واستو کنن میش لا دین ولا مذهب وای د میشته په داک شو واستو دغه نعمت قادر ورنه و پیژانې دا چې دا دوی دروېزنې سترګې پټې شي بیا نشته دا بنګلي دال و دی دا بادشاهي او دا خوند خو هیڅ نشته په غام سیر د هر سړي زړه پورې وینه ډک دی خو خالي دا امر دو چې دوکار وکړي الله جل شانه دا میشتو ستا جذبات عمریر نصیب کو خاصیات عمری خصلتینا عادتینا عمری سوچ و فکر عمری دا اللہ نصیب کو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت